و مریض ته اجازه ده چې دی چیش وکړي دی روزه وخوري یا مسافر ته اجازه ده چې دی روزه وخوري. اوس د مریض څنګه خبره ده عزیزانو؟ زه به ته اسانه توری وایم، موږ پرون دا توری ویلی وو چې موږ مزاج داسې جوړ سوی دی او داسه ته مې یقین دی و تیمم ته مې یقین نه جوړیږي. الانکه چې په کم قرآن باندې الله پر موږ اودس ضروري کړی دی، بیا که د اودس ترتیب نه جوړېدی یا اوبه نه وي یا پر لارې باندې مسافر ولې یا مریض وي اوبو تاوان درته کوي بیا تیمم ووهه. زموږ مزاج داسې جوړ سوی دی. بیا مې مزاج داسې جوړ سوی دی چې یاره زه ناجوړه یم، زه مریض یم و زه خو به روزه خامخا نسم، که ناجوړه سوم هم زه روزه نه نسم، زه روزه خامخا نسم. ولې نسې؟ یاره روزه نو څنګه پرېږدې؟ دا زموږ په کورو کې سپین سري شته، دا سپین ږیري مشران هم شته، ناجوړه دي، بیمار دي، د ګردو د زړه د پیپړو بس ډېر دی روزه نه پرېږدي. ولې نه پرېږدي؟ والله خوند نه راکوي، له ځانه شرمېږم، له قومه شرمېږم. خبره دا ده الله رب العزت فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. که په تاسو کې سړی ژوندی و د روژې میاشت ورباندې راله روزه ونیسه. ومن کان مریضا او علی سفر، که چیرې مریض وي یا ګر سره مسافر ولې فعدة من ایام اخر، بیا راولاړ سه بیا بله ورځ روزه ونیسه، پروا نه لري. اوس مسافر سړی یا مریض سړی الله رب العزت اجازه کړې ده، ناجوړه سړي ته الله اجازه کړې ده چې بالکل ته روزه وخوره. که چیرې ته د روزې د نیولو نه یې، یو عارضي د سر درد دی، د ملا درد دی، د خېټې درد دی، د معدې درد دی، دا خو عام ناجوړي د پروا نه لري، روزه ورسره ونیسي. یو سړی داسې ناجوړه دی او ملګري راټول مولوي صاحب ګردي مې پټاویږي، دواړه شل واره د ورځې زه خالي تشناب لره ځمه وړو بولو ته ځم بیا د بیماب څه وکم دا روزه؟ ما ول الله فرمایي مې نسه، الله فرمایي مې نسه. ته ولې د ځان سره زورونه وایې؟ دین پر موږ غالبه دی، موږ پر دین باندې غالبه نه یې زورونه مه وه. که جوړې روزه ونیسه، که ناجوړې بیا یې وخوره. بیا که د اختر بعد الله رب العزت جوړ کړلې بیا به راولاړ سي خپله قضا به راوګرځوې د روزې یوه روزه، یوه دې خوړلې دي، دوې دي، درې دي خوړلې دي. او که چیرې داسې ناجوړه یې چې ګرسه د جوړېدو امید نشته، د هرې روزې 300 روپۍ ورکړه، دا خبره خلاص. اوس په دې خبره باندې اسانه خبره ده. اوس بله خبره دا ده یو سړی به مازې بانه غواړي پر سر یې درد څه وی نه دی روزه ماتوي، پر ناس یې درد څه وی نه دی. تا و الله سره خبر یاست، دا د مولوي صاحب کار نه دی. مولوي صاحب خالي تا خبره یې، تا و الله سره خبر یاست چې دا روزه د ماتېدو وکه نه. ته جوړ روغ ولې هسې بانې دي کولې، ټګۍ دي کولې، د دې اجرونه هم الله درکوي، د دې سزاوي هم الله درکوي. نو لهذا د مریض دپاره اجازه شته چې چیش وکړي، روزه وخوري. که د نیولو و بیا به د اختر بعد راوګرځوي، که د نیولو نه ولو ګر سره د جوړېدو نه ولو بیا به څه وکړي؟ 300 روپۍ دي. د پاکستان غدر شایم، د افغانستان مطلب حساب ولګو 2 کیلو غنم په څو دي، هغه مطابق شیش وکړي، هغه روپۍ دي ورکړي. خبره اسانه خبره ده. یا کله کله داسې پیښ شي عزیزانو، یو سړی دی اچانک پر روزه کې پر غاښ باندې درد شو، اچانک پر غوږ باندې درد شو، اچانک پر معده باندې درد شو، اچانک پر خېټه درد شو. اوس به څه کوي؟ په له اوړي راوړي الله څه کیسه ده؟ روزه مې ده، څه کیسه ده؟ ساخته مې مطلب درد د غاښ درد دی یا د سترګو یا د غوږو هر څه چې دی یم د سر درد دی. هیڅ یو شی نسته یار، ورسه ستن ولګوه. که په ستن جوړ شوې پروا نه لري، په دې خو روزه ماتېږم نه روزه خرابېږي. او که ته وایه په ستن زه جوړېږم نه، زه به خامخا ګولۍ دوا خورم، ګولۍ وخوره، دوا وخوره، پروا نه لري، روزه ماته که، هېڅ مشکل نسته. 1 روزې په هغه وخت کې یو سړی جوړ دی، روغ دی، پر کور دی، هېڅ عذر نه لري، روزه یې په قصده ماته که د فرضي روزې د میاشتې د روزې د میاشتې روزه یې ماته کړه، پر هغه 1 روزې دي. دغه سړی ناجوړی پروا نه لري، بیا به د اختر بعد یوه روزه راوکړي، پر ځان باندې خوارۍ مه تېروي. صحیح ده، په دې خبره مې سر خلاصېږي. نو کله کله یو سړی اچانک یو درد ولر راولاړ شي، بس ورسه ستن لګوي، په ستن باندې خو روزه ماتېږم نه. او که دوا خورې ګولۍ خورې پروا نه لري، هېڅ مشکل نشته، هېڅ پریشاني نشته. دا خبرې خو راسئ زده کوي، لږ خو زده کوي، نو بیا ټالۍ مه وهئ. د خلکو دا خیال دی ډېر دینداره دی، دینداره نه دی، جاهله دی. دینداره نه دی، ناخبره دی. دینداره نه دی، له دینه ناخبره دی. وروره په دین باندې ځانونه خبر کوي، بیا به مشکل نه وي. دا هغه رقم ډېر مسافر سته چې هغه په هر حال کې، حالانکه مسافر ته الله رب العزت روزه جایزه کړې ده، روا کړې ده. څنګه مسافر څه معنا؟ مسافر دا معنا چې نن یو سړی روان سو قندهار ته، یو سړی هلمند و هرات ته روان سو، کابل و جلال آباد ته روان سو، اسلام آباد و پېښور ته روان سو، ملتان و کراچي ته روان سلو، نو دی مسافر دی او اراده یې د 15 ورځو څخه کمه ده.
دې ته مسافر ویل کیږي. تقریبا 78 کیلومتره سفر به کوي، د هغه په دې خوا نه 50 کیلومتره سفر کوي، هغه مسافر نه بلل کیږي. 78 کیلومتره په هغه ستا اراده ده، نو اوس ته مسافر بلل کیږي. اوس خبره دا ده په سفر کې روزه ستا که نه؟ د الله رسول صحابي راغلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ستا خوښه ده کینه سم ستا خوښه ده، کینه نه سم ستا خوښه ده. که د نیولو یې وینسه او که د نیولو نه یې مینسه پروا نه لري، جبر نه دی سیده، لازمي و ضروري نه ده. که درته اسانه ده قرار خپله روزه ونیسه، او که ته وایې چې یاره ته ګرانه ده زه په سفر کې یم یا زه مطلب کمزوره یم، ورته هېڅ یو مشکل نشته. الله فرمایي بیا یې بل بلوک را وګرځوه دا روزې، نه ستا په ثواب کې کمی راځي، هېڅ یو شی چې دی هغه پاکستان نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک اوس خو سفرونه مطلب اسان نسو، په هغه وخت کې سفرونه ډېر ګران وو، خو خیر په هغه وخت کې ایمانونه ډېر قوي وو، نو موږ خو اوس ډېر کمزوري یو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو وخت په سفر باندې روان و، یو سړی یې ولید یو ځای پروت دی، د یو بور باندې شیندي یا تر درختې لاندې. بیا پوښتنه وکړله خیر دا ولې؟ ولی یا رسول الله روزه یې ده بس ډېر کمزوری دی، د روزې تاب نه لري، بېهوشي ورباندې راځي. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل نو دا خو نیکي نه ده چې په سفر کې ته روزه نیسي، دا خو نیکي نه ده، دا بزرګي نه ده. بل ځای پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حضرت انس فرمایي، د مسلم حدیث دی، وایي موږ په سفر باندې روانو د مکې و طرف ته، پر لارې داسې ګرمي سوه داسې ګرمي سوه چې موږ ټوله چې هغه چا ډېره سایه درلوده چې یو پټو یې درلودی بس هغه پر ځان سایه کړې وله، موږ به د ډېرې ګرمۍ د وجې دا لاسونه ولمر ته داسې نیولي وو، دا چهرې م بچاو کړي ولې. نو داسې ګرمي ده په دې کې چې د چا روزې دي هغه خو مطلب ناست یو ځای پراته دي، بلکل د شورو نه دي، او چې روزې یې نه دي هغه ژر ژر خیمې ولګولې، شان یې برابر کو، شی یې برابر کوي. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل نن چا نمبر ویوړی، نن چې چا روزې نه دي نیولې هغو نمبر ویوړی، د هغو ثواب زیات دی. پیغمبر مبارک فرمایي چې نن د هغه چا ثواب زیات دی چې روزې نه دي نیولې. اوس ګوره په دې ځای کې چا روزې نیولې په سفر کې په تکلیف و، چا نه وې نیولې، چې نه وې نیولې هغو خدمت پکې د الله رسول وفرمیل دا چې سلو د دې ثوابونه ورباندې زیات دي. بیا حضرت انس فرمایي چې موږ د مسلم حدیث دی مسافر په سفر کې روانو، ماجګر ډېر ستړي سولو، بلکل د دا نه ولو. ماجګر به نو څو وخت پاتې روزه ماته. پیغمبر علیه السلام مبارک یې پیاله راوغوښتله د اوبو، چې راویې غوښته بیا یې داسې پورته کړه، داسې ګورته یې ښکاره کړه، بیا یې پر سر باندې پورته کړه، ماجګر یې روزه ماته کړله. ماجګر او چې چا روزې نه کې ماته، چا روزې نه کې ماتې، پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل دا پاخه ګناهګاران دي، دا پاخه ګناهګاران دي. دوه وارې وفرمیل چې ما روزه ماته کړله او ته نه ماته یې او ته دونه. نو اوس یو سړی که مسافر دی که د سفر تاب لري او روزه نیولی شي بلکل ښه خبره ده، دی نه دی لکه لمونځ. اوس مسافرانه لمونځ کې مطلب 4 رکعته ضروري نه دي، 4 رکعته دي، 2 به کوې 2 به پرېږدې. که ته وایه زه خامخا 4 کوم، زموږ په مذهب کې 4 نشي کولی. صحیح سلو دلته په روزه کې بیا اختیار دی، ستا خوښه ده چې ته اوس دغه روزه نسې کې نه نسې، و تا ته اختیار سته. او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی چې الله ورته ته ګنجایش درکړی دی، دا ګنجایش څه کار واخلئ، گنجایش څه کار واخلئ. اوس مو یو سړی راولاړ چې شوی مولوي صاحب نو ما خو ستا بیان واورېدی، زه مسافر یم، د کندهار راغلی یم، له کراچي راغلی یم، 5 ورځې په کوټه کې یم، بیرته کندهار او کراچي له روان یم، نو پر روډ باندې روان دی، خپله روزه خوري. یا داسې به نه کوې، ناجایزه مه کوه. دا خو ته دې خلکو ته څه، دا اول خو خپل ځان له تهمته بچاو که خلک وایي دا روزې نه نیسي. دویمه خبره دا ده چې ته ولې د مسلمانانو روزه ور خرابوې؟ ته مجبور یې ورسې یو ځای اوبه وڅښه، ته مجبور یې د پیشلمي ترتیب دې نه برابر یې، ته مجبور یې ورسې یو ځای یو شی وخوره. دا نو مه کوه چې په بازار کې را روان یې. د دې دا معنا ده چې زه روزه نه نیسم او خلک ته په تا څه خبر، ته مسافر یې که غیر مسافر، ستا د وجې بل سړی هم راولاړ چې هغوی دی روزه خوري، پلانه یو پلانه یې خوري، نو زه بیا هم خورم. د دې اجازه بیا نشته. صحیح سلو الله پاک دې موږ ته رانصیب کړي، الله دې هغه روزه رانصیب کړي چې الله په راضي کېږي، د هغه روزې دې مې الله وساتي چې هغه الله په ناراضه کېږي، الله دې نه راڅخه ناراضه کېږي. الله پاک دې موږ ته داسې روزه رانصیب کړي چې هغه زموږ دپاره د نجات سبب جوړ شي.